خپل نبی عبد الله ابن مسلمه رحمه الله دا ډېر لوی محدث دی، ډېر لوی مقام الله تبارک وتعالى ته ورکړی او صحیح سته کې اکثر د روایت راځي. امام بخاری سے هم د روایت نقل کړي، امام مسلم سے هم د روایت نقل کړي، امام ترمذی رحمت الله علیه د بلاشي روایت نقل کړي دي او ډېر لوی محدث دی، خلک په زمانه لوی محدث. خو د ماضي کې څنګه تیر شو هغه چې وو د خپل ماضي کې خپل ژوندۍ داسې تیر کړی و چې د هغه زمانه کې ډېر لوی بدمعاش و، غونډه ډېر لوی بدمعاش او دا د زمانه هغه بدمعاشان څخه غیرتمن وو. دا بدمعاشان خو دې بیکار دي، خو دا د زمانه هغه بدمعاشان هم غیرتمن بدمعاشان کار په کار به بدمعاشي کوله. نو دې د خپل زمانه د مجلس ډېر خراب او کمزور و. یو ورځ حضرت شعبہ ابن حجاج رحمت الله علیه دا د زمانه محدث او ډېر لوی هغه د خپل طالب علمانو نه فارغ شو او خلاص وشو دا په حدیث په درس کې ډېر لوی مخلوق نازو په زرګاو لګاو خلک پنازو. نو چې کله د مجلس نه فارغ شو د حدیثو د درس نه خپل کور ته روانو نو دا امام قانبی رحمت الله علیه دا په لاره کې هغه ته ورډېرو او داغه د قصد لګام ونیو او هغه ته وی په د ځان نه ډېر لوی محدث جوړ کړي. د باندې خلکو پر لکه د علماو قدر نه، د دیندارو خلکو قدر نه، نو دا وایي خبرې بیا سپکې نو هغه ته وی په د ځان نه ډېر لوی محدث جوړ کړي دي او شابه ماته حدیث وایا. نو حدیث په دې نیت نه وی چې حدیث اورېدو ټوکې کولا خندای کولا هغه پس یو قسم له استهزاء کولا. نو حضرت شعبہ رحمه الله هغه ته ویل کما پرېږده د ما خپل کار دی، د ما حاجت دی او په ما نه وخت کېږي، لهذا پرېږده د ما لاره مه نیسه. هغه ورته وی قسم دی که دې پرېږدم چې دې راته حدیث نه وي که نه نو دغه شان به ولاړې. چې هغه ورته وی ښه د نبي علیه الصلاة والسلام یو سند د حدیث یې ورته ذکر کوي فرمایل ورته وإذا فاتك الحیا فافعل ما شئت. دا حدیث یې ورته وی چې کله درنه حیا لاړه شي که نه چې څه کې هغه کوه بیا. دا د نبی علیه الصلاة والسلام حدیث دی. اوس دا حدیث اورېدل او د هغه ذهن عجیبه غونته کې اثر په هغه باندې شو چې هلکه ته خو دومره بې حیا یې، تا سره د یو دومره لوی الله والا قدر نشته، د هغه مقام مرتبه ستا په ذهن کې د هغه نشته چې دومره لوی محدث هغه تا په لاره کې رانیولی دا حرکت کې. بس دغه حدیث اورېدل چې کله درنه حیا لاړه شي اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت چې بیا څه کې هغه کوه. هغه وایي ښه دا خو ما ډېر غلط کار وکړو، پاک چیزې باندې توبه وباسله او دا شعبه رحمه الله د هغه په شاګردۍ په مغیت کې کېناستو، د ټولو ګناهونو یې توبه وباسله او کوم چې حقوق العبادو د هغې د ادایګۍ اهتمام یې شروع کړو. لوی عمر یې ماشوم نه و، ډېر لوی خطا غلطي دي شوي، د زمانې غونډې هغه نه به څومره غلطۍ او خطاګانې شوي، خو دومره پر اخلاص توبه یې وباسله چې هغه عبدالله ابن مسلمه قانبی رحمه الله هغه د صحیح سته راوي دی، راوي حدیث نقل کوي، صحیح سته محدثین د هغه نه حدیث نقل کوي.